چې ګناه چې دا قرآن ویلی دی من یعمل سوءا یجزا به، دا آیت میں ہو څوک چې ګناه وکړي هغه به سزا ملاویږي. اوس تا ته وایي چې د ملا په لیدو باندې ګناه معاف کیږي، څوک درته وایي چې په پلانکي مانځه باندې ګناه معاف کیږي، څوک درته وایي چې په پلانې روژې باندې ګناه معاف کیږي، نو دا درته غلطه وایي. ثواب په خپل ځای دی، ګناهونه پرې نه معاف کیږي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، د دې صاحب خبرې تاسو واورېدې. د دې خبرو په بنیاد باندې زموږ مشایخ دی ته منکر حدیث وایي. زه دلته کې د خپل مشایخو خبره رد کوم او یو قدم مخکې ځم. زه دا ویم چې دا سړی منکر حدیث خو دی منکر قرآن هم دی. دا خبره به انشاءالله موږ د قرآن د آیاتونو په رڼا کې دا ثابتو. احادیث خو دی مني نه، ځکه موږ هغې احادیثو طرف ته نه ځو په کوم کې چې دا بیان دی چې یو جمعه د بلې جمعې نه دا کفاره ده د ګناهونو دپاره، داسې یو رمضان بل رمضان پورې دا د ګناهونو کفاره ده. دغسې توبه چې کوم دی د توبې نه مخکې کوم ګناهونه یې هغه ختموي. داسې عرفې روژه چې دا 2 کاله ګناهونه ختموي، دې طرف ته زه نه ځم، ځکه چې دا سړی منکر حدیث دی، حدیث هغه مني نه. راځئ چې دا خبره د قرآن په رڼا کې وګورو. سورة الفرقان آیت نمبر 70 الله تبارک وتعالی فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. دلته الله تعالی په دې قرآن کې ډیر زیات اسباب بیان کړي دي د ګناه د معاف کېدو. تا صاحب دغه یو آیات خو تلاوت کوي من یعمل سوءا یجز به، خود د یو سترګړنده ده، دا نور آیاتونه ورته نه ښکاري. دلته کې په دې آیات کې الله تعالی ارشاد فرمایي هر کله چې یو انسان یو مؤمن توبه وباسي او نیک عمل وکړي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله تعالی د د ګناهونه هغه په نیکو باندې بدلی. تفصیل ته نه ځو، زر د یو څو آیاتونو تاسو له حواله در کوم. سوره هود آیت نمبر 114 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. دا دویم سبب الله تعالی بیانوي چې هغه د مونځ په باره کې دی. دا صاحب وایي چې په مونځ باندې تا ته ګناهونه نه معاف کیږي، او الله تعالی ارشاد فرمایي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. یقینا دا نیکی چې کوم دی دا ګناهونو لره ختمون کې دي. د ټول آیت معنی بیا په خپله ګورئ په تفسیر کې. دغه شان یو بل آیات په سورة الشورى آیت نمبر 25 کې الله تعالی ارشاد فرمای وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. دلته الله تعالی یو بل سبب ذکر کوي چې هغه توبه ده، چې توبه سړی وباسي نو الله تعالی بیا څه کوي ويعفو عن السيئات، د هغې ګناهونه معاف کوي. دغه شان سورة البقره وګورئ آیت نمبر 271 ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. دلته الله تعالی بل سبب ذکر کوي که تاسو صدقې ورکوئ نو الله تعالی به څه چل وکړي ويكفر عنكم من سيئاتكم، تاسو ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. دغه شان سوره انفال آیت نمبر 29 وګورئ یا ایها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. دلته الله تعالی بل سبب ذکر کوي چې هغه تقوا ده. کچر یو انسان تقوا اختیار کی نو الله تعالی به يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، الله تعالی به د هغې ګناهونه معاف کړي. دغه شان سوره نساء آیت نمبر 31 وګورئ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. دلته الله تبارک وتعالی بل سبب ذکر کوي چې هغه کبایر ګناهونه نه سړی منې شي نو واړه ګناهونه ورته الله تعالی معاف کوي. ډیر زیات آیاتونه راغلي دي. سورة محمد وګورئ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. دغه شان سورة طلاق وګورئ آیت نمبر 5
ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. دلتم الله تقوا ذکر کوي چې یو سړی تقوا اختیار کی الله تعالی د ګناونه معاف کوي. دغه شان سورة تحریم کې توبې ذکر الله تعالی کوي یا ایها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. دغه شان سورة تغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات. نو څوک چې الله تعالی ایمان راوړي او نیک عمل کوي الله تعالی دا غي ګناونه معاف کوي. ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. او دا صاحب د دې ټولو آیاتونو انکاری دی او دا وایي چې په نیک اعمال باندې چې کوم دی هغه ګناونه نه معاف کیږي. دغه شان په سورة فتح کې الله تعالی فرمایي ليدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. په دې ټولو کې الله تعالی هم دغه یو خبره کوي چې الله تعالی په نیکو اعمالو باندې د بنده ګناونه معاف کوي. سورة فتح آیت نمبر 5. دغه شان سورة مائده آیت نمبر 65 وګورئ ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. عزتمندو دا قرآن قاعدی بیانوي. دا صاحب چې کوم آیات پیش کوي من يعمل سوءا يجز به دا یو قاعده الله تعالی بیان کړی دا چې هر یو سړی کاغه بدی کوي نو پوه شي اے مسلمانانو اے مؤمنانو چې تاسو ته بدله ملاويږي داغي سزا به درته ملاويږي. خو بل قاعده الله تعالی په دغه قرآن کې ذکر کوي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالی نه معاف کوي شرک لرا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. او د شرک نه علاوه چې کم یو ګناه وغواړي نو الله تعالی معاف کوي. دلته کې بس کې صاحبه په احادیث خو باندې عجیبه اعتراضات کې چې دا لا څنګه احادیث دي یو بل سره مخالف دي نو ظاهرا ته مخالف کاری. دغه شان د قرآن دا دو قاعدې من يعمل سوءا يجز به دا او ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دلته کې دا دو خبرې په قرآن کې هم مخالف را لې ظاهرا دې سره بس کې. نو دلته کې مفتی صاحب ته مونږ دا وایو چې تان الله بصیرت سلب کړي دی ته ناسخ او منسوخ نه پیژنې ته راجح او مرجوح نه پیژنې ته د آیت تفسیر نه پیژنې تأویل نه پیژنې تأویل بمعنی تفسیر. نو هر کله چې انسان په تعصب د احادیثو کې راشي او دا خبره داغه په زړه کې دا یو مرض ولګي چې احادیثو ته بس بد ویل نو الله تعالی د دنه هغه بصیرت سلب کی. د یو سترګړنده ده قرآن یو آیت ورته ښکاري خو شپږ شلې آیتونه ورته نه ښکاري. نو ځکه زه دا وایم چې دا صرف منکر حدیث نه دا منکر قرآن هم دی. په قرآن کې الله تعالی بار بار ارشاد فرمایي چې فلانې عمل وکړئ زه به ستاسو ګناهونه معاف کړم. تقوا اختیار کړئ زه به ستاسو ګناهونه معاف کړم. صدقات ورکړئ زه به ستاسو ګناهونه معاف کړم. واقم الصلاة لمونځ وکړئ زه به ستاسو ګناهونه معاف کړم. او دا وایي چې نه. نو دغه شان عوامو تم دا خبره عوام دم ځان هوښیار کړي. هر کله چې یو فتنه راوځي ای عوامو هغه داسې د یو ښایسته جینۍ په شکل کې وي. هر سړی کوشش کوي هر سړی ځان ته مایل کوي او کوشش کوي د هر سړي زړه دا غواړي چې هغې طرف ته ورشي. ځکه هغه فتنه چې هغه نوي وي هغه ښایسته ښکاري د هغې خبرې خوږې خوږې وي. هر ټایم قرآن 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 خو چې حقیقت ته وګوري قرآن نه مني د قرآن نه خلاف خبرې کوي. کلمة حق اريد به الباطل کلمه حق بیانوي خلکو ته حق قرآن خی خو مطلب تی باطل اخلی. دغه شان کوم خوارجو ته وګورو د صحابو په زمانه کې خوارجو خروج کو او هغه هم دغه خبره کوله چې قرآن 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 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. دغه د خوارجو منهج دی او دغه مسلک دی چې خبره به کوي خلکو ته عوامو ته قرآن به مخکې کوي د قرآن به د ډال په شان استعمالي. او بل خبره مفتی صاحب دا کوي چې دا د لوپټو والا داسې او د لوپټو والا داسې
زه دې شیخ ته دا خبره کوم چې دا داسې لوپټه ده دا داسې حیاناکه لوپټه ده چې هر بې حیا سړی دې ته رامخې ته کیدی نشي او دا داسې غیرتي لوپټه ده چې هر بې غیرته پکول دې ته نشي مخامخ کیدی او دا داسې د نور والا لوپټه ده چې د دې لوپټې د لاندې الله تعالی علمي بصیرت عطا کړی دی زموږ علماو ته. او بل دی مفتی صاحب ته دا خبره کول غواړو که چېرې ته واقعي اصلاح غواړې او ته خپل ځان په حق ګڼې هسې په لاپ اوسه نه کېږي چې ته وایې زه به سپېمو کې درته پړي واچوم او زه به دا وکړم زه به هغه وکړم. ته هېڅ هم مه کوه ته راشه علمي میدان ته خپله دعوه پیش کا آیا ستا دعوه څه ده ستا مسلک څه دی ستا منهج څه دی. که ته واقعي دومره د نبي علیه السلام مطیع او فرمانبردارې او د هغه اتباع ستا مقصد وي او د خلکو اصلاح ستا مقصد وي راشه خپله دعوه بیان کا. نبی علیه السلام خو بیان حق ګڼه کفارو ته کفارو به په ګټو ویشته ویني به پرې رابهدي تکلیفونه برداشت کړي او ته چې کوم دی د علماو مجلس ته نه راځي چې علمي خبره وکړي. که واقعي د علماو د عوامو اصلاح کول غواړي او خپل علم راښکاره کول غواړي او خپل دعوه ثابتول غواړي او ځان په حق ګڼي نو راشه زموږ علماو تاسو ته چیلنج کړی دی هغه قبول کا د دې دعوت قبول کا یا دې له دعوت ورکه چې هلته درشي او علمي خبره وکړي او په دلایلو باندې چې کوم دی دا خبره حل شي. هسې په لابو باندې څه نه کېږي چې له سپیکر ته کښېنې او اوی زه به هم سپېمې داسې کوم په سپېمو کې به درته پړي واچوم. راشه علمي میدان ته کښېنه چې د علمیت پته دې ولګي او که واقعي اصلاح کول غواړې که ته په حق ته به خپله مدعا دلایل به پیش کړي ته وایې چې ما سره دلایل شته خپل دلایل به پیش کړي او زموږ علما به د هغې جوابونه وکړي. که ستا خبره صحیح وه موږ به یې ومنو او که زموږ خبره صحیح وه نو ته به یې ومنې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.